ډېر محترم مسلمانانو، نن یو د شورو د ورځې خاص وظیفه ده د یا غنیو یا مغنیو. محترمو دا ډېره پاورفل وظیفه ده او دا د هر قسم حاجت دپاره ده، بالخصوص د مال دولت دپاره، د غربت دپاره، د پریشانو دپاره، د ټینشن نفتونو دپاره، د هر قسم حاجت دپاره تاسو کولی شئ. او خصوص د رزق د پریشانو دپاره خو بیا بې مثال د محترم مسلمانانو. دې سره به الله تعالی په آمدنۍ کې برکت راولي، ستاسو په رزق کې به برکت راولي، ستاسو په ناممکنو پریشانو کې به الله تعالی کموالی وکړي او حاجتونه به الله تعالی ورسره پوره کړي. نو دا وظیفه خامخا نن د شورو د ورځې نه شروع کړئ. انشاءالله تاسو په خپلو سترګو باندې خپله مدني وګورئ، خپل حاجتونه پوره کېدل به ووینئ په خپلو سترګو باندې محترم مسلمانانو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېرو قدرمندو او عزتمندو مسلمانانو، مسافر وروڼو، خویندو، تاسو به انشاءالله روغ یې، صحت کې به الله مو دغه رنګې خوشحاله او باد ساته. الله تعالی ستاسو تمام حاجتونه پوره کړي. د تمام مسافرو د الله تعالی ښکلی ژوند، ښکلی صحت او د عافیت والا ښکلي کاروبارونه نصیب کړي. محترم مسلمانانو، نن زمونږ وظیفه د الله جل شانه نومونه دي، یا غنی یا مغني. دې وظیفه کې ډېر طاقت الله جل شانه اوږدلی. محترمو، د هر انسان هر حاجت پوره کوي الله تعالی. د هر ګناهګار انسان توبه الله جل شانه قبلوي. محترم مسلمانانو، خو چې دا انسان هم په څه طریقه باندې د الله تعالی نه وغواړي که نه، چې راته خو د غوښتلو چل معلوم وي که نه، محترمو نا امیدي مه کوئ او زړه مخ کته پورته کوئ. نن محترم مسلمانان، دې وظیفې سره به الله تعالی زمونږ پریشانۍ ختمې کړي. او که چېرې ختمې نه شوې محترم مسلمانان، نو زړه به نه وخو، یقین کې به کموالی نه راولو، د الله تعالی نه به په غوښتلو کې کموالی نه راولو، بلکې چې زموږ حاجت نه پوره کېږي بار بار به د الله تعالی نه غواړو، په ژړا او فریاد سره به د الله تعالی نه غواړو، په منت او زارۍ سره به الله تعالی نه غواړو. محترمو، څومره چې د انسان حاجت لوی دغه انسان له پکار چې د الله تعالی په راز او نیاز کې هغه شریک وي او الله تعالی نه غواړي. محترم مسلمانانو، خو الله جل شانه قرآن کې فرمایي چې تاسو ما نه په صبر سره او په مانځه سره وغواړئ. په صبر او مانځه محترمو، دا یو دوه څیزونه الله تعالی ورکړي. نن زموږ حاجت نه پوره کېږي نو موږ صبر نه کوو، یو خو دا موږ کې ناکامي ده محترمو، او یا خو موږ مونځونه صحیح طریقې سره نه کوو، نو د هغې د وجې نه په موږ باندې مصیبتونه دي، افتونه دي، تکلیفونه دي، پریشانۍ دي. محترمو، نو دا دوه خبرې ځان کې راولئ. صبر پیدا کړئ ځان کې، انشاءالله چې صبر به کوو چې الله تعالی څنګه مانشا وي، خوښه وي، په هغې باندې به زموږ او ستاسو صبر وي. دویمه خبره دا چې مونځونو کې ځان له خشوع پیدا کړو، چې مونځونه په صحیح طریقې سره کوو، ځان دې نه خلاصو، د چرګانو په شان ټوګې نه وخو، بلکې ښکلې احسنې طریقې سره او په دې نیت سره ولاړه کوو چې الله ما ګوري، الله ما ویني، الله ما سره دی. محترم مسلمانانو، نن چې کومه وظیفه ده هغه راته ښیمه، د یا غني یا مغني وظیفه ده. محترمو، د شورو په ورځ تاسو شروع کړئ دا وظیفه، تاسو بیا د خپلې زندګۍ تبدیلېدو ته وګورئ چې الله جل شانه وغواړي. محترمو، دا وظیفه به تاسو محترم مسلمانانو څو وارې کوئ، هغه هم زه تاسو ته ویم، څه ټایم کې به یې کوئ هغه هم زه تاسو ته ویم. خو یو عاجزانه درخواست مې تاسو دا دی محترمو، چې تاسو موږ ته دعاګانې کوئ، موږ تاسو ته کوو. یقینا په الله چې زه د زړه نه تاسو ته دعاګانې کوم او د زړه د درد نه راته کوم، الله تعالی دې ستاسو له ډېرې خوشحالۍ درکړي. تاسو بغیر د لالچ او بغیر د دغه نه زموږ ویډیوګانې ګورئ، الله تعالی مو په هغه څیز خوشحاله کړه په کومه چې تاسو ته خوشحالي میلاویږي، او الله تعالی دې په هغه څیز تاسو نه خفه کوي کومه باندې چې تاسو ته خفګان میلاویږي. محترمو، دا وظیفه به تاسو 1102 فیرې کوئ، 1102 مرتبه، 1102 مرتبه. محترمو، دا که د تهجدو په ټایم کې وشي ډېر به زیات بهتره وي، او که دغه ټایم کې نشئ کولی نو محترمو دا تاسو بیا د ماسخوتن د مانځه نه پس وکئ. خو ماسخوتن د مانځه نه مخکې یا وروسته چې کوئ نو 2 رکعته ورسره صلات حاجت مونځ هم وکئ، او ډېر په ښه طریقې سره په ښه شان سره وکئ، ډېر په محبت سره یې وکئ. محترم مسلمانانو، چې الله تعالی مو حاجت پوره کړي. د هغې نه پس چې 2 رکعته صلات حاجت هم وکړو، نو هغې نه پس کښېنئ په دې خپل ځای باندې 11 پېرې درود ابراهیمي ووایئ. مونځ کې چې کوم درود وایو بیا 1102 مرتبه یا غنی یا مغنی، یا غنی یا مغنی،
دا الفاظ انشاءالله تاسو 1102 مرتبه هغې نه پس 11 پیرې درود ابراهیمي به ووایئ محترمو. دا وظیفه به تاسو مسلسل 140 پیرې کوئ، 140 ورځې به یې کوئ ښه، 140 ورځې به یې مسلسل کوئ. که څوک وایي زموږ دا غمونه ختم شي، زموږ دا مالي دغه نقصانات ختم شي، زموږ د زندگی فراخه شي، زموږ د عمر کې برکت پیدا شي، زموږ د هر قسم ګوره نکاح هم بغیر د پیسو نه کیږي. نو چې سړي سره پیسې وي یا مال دولت سره وي نو الله تعالی د هغه نکاح هم په ښکلې طریقې سره کوي. لہذا 140 ورځې به پابندۍ سره راونیسئ او روزانه په اعتبار سره به 1111 پیرې د ماسخوتن لمونځ نه پس دا کوئ او روزانه به ترې مخکې 2 رکعاته صلات حاجت مونځ هم کوئ. انشاءالله العزیز چې د 140 ورځو کې دننه به الله تعالی تاسو باندې فراخي راولي، تاسو باندې به وسعت راولي، تاسو به په مال او دولت کې زیاتوالی راشي او الله جل شانه بس تاسو حامی او ناصر او مددگار شي. محترم مسلمانانو یو خبره بله کومه، هغه دا ده چې هر قسم ګناه پرېږدو په کوم چې الله جل شانه خفه کیږي. ګوره موږ په خپل رزق پسې ګرځو، انسان په خپل رزق پسې ګرځي ختموي او شاته موږ پسې محترم مسلمانانو هغه د زندګۍ ختمېدل را روان دي. که چا 10 کاله زندګي ده نه دی پوهېږي پې، که چا 50 کاله زندګي ده هم پې نه دی پوه شوی چې زما څومره زندګي تېره شوه. که چا 100 کاله زندګي ده وایي که زما 1 منټ دا زندګي تېره شوه. محترمو لکه څنګه چې قیامت کې الله تعالی به تپوس کړي چې څومره زندګي دې تېره کړه، دی به دوی بعض یوم یا بعضو که نه مثال مطلب دا چې د ورځ حصه مې تېره کړې یا نیمه ورځ مې تېره کړې. محترمو دغه رنګې که چا هر څومره زندګي ده سوچ په خپله زندګۍ وکړي نو پې د سره نه پوهېږي چې زما څومره زندګي هغه تېره شوې. محترم مسلمانانو د باقي پالې چې کومه زندګي ده دا نیت پکې وکړو، دا سوچ پکې وکړو، دا فکر او غم وکړو چې موږ کومه آخرت دپاره الله تعالی پیدا کړي، زموږ کومه همیشه زندګي د محترمو د هغې دپاره هم څه ناڅه دلته لږه دا تنده دا هر رنګ او حالات دي دا به الله تعالی تیر کړي. محترمو چې په دې حالاتو صبر وکړو او د آخرت کومه طویله زندګي ده، نه ختمېدونکې زندګي ده چې د دنیا په اعتبار سره هغه ډېره اوږده ده. محترمو د دنیا 80 او 1 کال موږ نه وار خطا کړی دی، کله یو مسلې، کله بله مسلې، کله یو پریشاني، نو بیا د آخرت زندګۍ ته سوچ وکړو چې د قیامت ورځ یوه صرف 50,000 کاله ده، د هغې ورځ دپاره فکرمند شو. محترمو انشاءالله چې موږ د آخرت د فصل طلبګار شو، الله تعالی به راته د دنیا په فصل کې برکت واچي، یعنې د دنیا په ژوند کې به راته برکت واچي. که د آخرت د ژوند دپاره به تاسو فکرمند شو، که د آخرت د ژوند نه بې فکره شو د دنیا زندګي به هم دغه لنډه تنګه مشکلاتو سره به سر وي او د آخرت زندګي به هم بې محترم هم مشکلاتو کې وي. دعاګانې موږ ته کوي، موږ تاسو ته کوو. الله تعالی مو د تمام حاجتونه پوره کړه، الله تعالی دې ستاسو د زړه هغه تمام ضرورت پوره کړي. موږ ته دعاګانې کوئ. جزاک الله خیره. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.